بسم الله الرحمن الرحیم. سورت علق مخی سورت 3 ذکر شو او دا سورت علق. ربط د دوالو سورتونو دا ده چې په سورت 3 کې شرافت انسان الله تعالی ذکر او پدې کې پدې سورت کې هم شرافت انسان الله ذکر کوي په تذلیل د دشمنانو سره، په تذلیل د دشمنانو سره چې دشمنان د انسان مؤمن دا سدي دا ذلیل دي او انسان چې ده مشرف دی. نه الله فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق، ولولا اے حبیبا پنوم دا رب فل باندې الذی الله خلق چې ته پیدا کړي چې دا مخلوق پیدا کړي. ول ولا پنوم دا هغه رب باندې چې هغه دا مخلوق پیدا کړي. خلق الانسان او پیدا کړي دی الله تعالی انسان لره من علق د ټوټې د وینینا د ټوټې د ویني. اقرا دا سورت علق دی او د دې شان نزول تاسو ته په تفصیل سره مخکې ذکر شوی دی چې دا اول سورت دی. دا اول سورت دا 15 آیاتونه هغه اول آیاتونه دي چې د دینه نزول د وحی دا شروع شوی او دا په ترتیب نزولی سره د ټولو نه مخ کې دي او په ترتیب عثماني کې دا د ټولو نه ورستو راغلي دي، په 13مه سپاره کې راغلي دي. او دا 15 آیاتونه چې نازل شو 3 ورځې بیا نه 3 کال بیا وحی چې کوم دینو هغه مقطوع و فترت وحی 3 کال او بیا الله تعالی وحی شروع کړه. نبی علیہ السلام به ډیر پریشان او دومره پریشان او چې زه قتل شولې او زه د غر نه را پرې وتلې او ډیر پریشان وو. خدای پاک پریشانی ختم کړله. جبرئیل علیہ السلام په خپل شکل کې هغه ولیدلو د بیت الله شریف د پاسه په اسمان کې چې ټول اسمان بند کړو، په کرسی ناستو او په خپل اصلي شکل کې چې شپږ سوه بدرې دي او دا برنه چې کوم دین وحی شروع کړل د سورته مدثر یا د سورته مزمل هغه وحی شروع کړل او نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحی سلسله بیا چې کوم دین شروع شو. دا 15 آیاتونه لمبي هغه دي چې دا په اول د وحی کې نازل شوی دي او بیا تسلسل د وحی د دین بیا شروع شوی دی. نو الله فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق، ولولا پنوم در رب صاحباندې چې مخلوق پیدا کړي دي. خلق الانسان انسان پیدا کړي دي من علق د ټوټې د ساس کینا. ګوره په ټول مخلوق کې انسان دای خاص کو، ولدا انسان اشرف المخلوقات، د تمام مخلوق کې اشرف شه دي. نو هغه څه دي انسان. فرشته جنات نور مخلوقات دا کم دي په مرتبه کې او د انسان شرافت دا ډیر. اقرا ولا اے پیغمبره وربک الاکرم، رب ستا ډیر سخی دی انتهایی سخی ذات دی. الذي الله غزات علم بالقلم چې تعلیم ورکړي انسان ته په قلم سره، انسان ته په قلم سره تعلیم ورکړي. دا 3 قسمه قلم دی. یو قلم د ازل دی، بل قلم د ادریس علیہ السلام او بل قلم د عامو چې کوم دین مسلمان انسانانو دی. علم الانسان تعلیم ورکړي دی الله تعالی انسان ته معلوم یعلم دا هغه سونو چې دته په علم نو. انسان ته الله تعالی هغه علوم ورکړي دي چې دته په علم نو. دا شرافت انسان دا الله تعالی په واسطه د علم سره دا ذکر چې انسان هغه انسان الله تعالی چې وته علم ورکړي دا الله ته ډیر زیات سده مشرف. کلا دا سندا دا کلا حرف ردع ده یا کلا اسمی ده په معنا د حقا سره. حق خبره دادا ان الانسان لا يطغى، بشک انسان چې دې سرکشي کوي. انسان الله تعالی علم ورکړي دی خو دې څه کوي؟ دې سرکشي کوي. کله کله نافرمانی شروع
الرعا د دې وجنا الرعاه استغنا چویني د خپل ځان لره استغنا چې د مستغنی دی چې کله ځان مستغنی ویني ها چیرې زما قوت ها او زما دولت او زما عزت شوا شوه دی د نافرمانی شروع ان الى ربک الرجا بشکستا رب ته واپس دا ها تب خپل رب ته واپس کیږي او دغه رب بیا ستانه تپوس کوي ستاسو اعمال او ستاسو اخلاق ها او ان الى ربک ارایت الذی ینها خبر را کما ته پیغمبر علی السلام د الذی داغ سړی ینها چې منی کوي خلق لرا ها د دې ځای پورې د انسان شرافت الله تعالی ذکر ها وز انسان قبیح او چاغه ابو جهل دی داغه چې کوم نه مذمت الله تعالی ذکر کوي د سچلو کو ها د انسان قبیح چاغه ابو جهل ارایت الذی خبر را کما تداغ سلیانها عبدا چې منه کوي بنده د الله تعالی اذا صلی الله هر کله چې موس کوي هر کله چې موس ها ابو جهل ها وای د یو ځلی چې کم دینو قسم وکړو چې زبا کده په مانځه باندې د نبی علی السلام ودرېدو ها نزبا ها زبا په د باندې گزار کو ها ازبا په د باندې حمله ها او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کوم دینه دغه اراده وکړه او نبی علیه السلام مانځه ته نه پرې خو دا الله فرمایي ارایت ان کان علی الهدى خبر را کما ته انسانا چې تبیدا پیغمبر علیہ السلام په هدایت باندې او امر بالتقوا آیا دې فیصله کوي د تقوا دې فیصله د څه کوي د تقوا د پرهیزګاری ارایت ان کذب وتولى خبر را کما ته مخاطبه کچره دا ابو جهل دروغ وی وتولى او اعراض کوي د حقنا علم يعلم بان الله يرى ايده پوی نه دي چې الله تعالی اني دلرا ها دې په دې باندې خبر نه دي چې الله هر څه یې د دې پیغمبر دا ها دا حالات مینی او دا ابو جهل امینی کلا دا سندا لا الا ينتهي کدا کافر من نشو د دې خپل اراده نه لنصب عن بالناس ویتی من براکاغو تندید دلرا دته تندې براکاغو لکه څنګه چې اوسله بللا سزا ورکړي او د تندین راونی سي ها ازمکه له راوات نزب دې سکه د تندینه به ونی سم ناشیتین داغه تندینه کاذبتن چې دروغ جن دي خاطئتن او خطا کار دي ها زبو سره دا ها زبای چې کوم دینه سزا به ولا ورک دې اوازو کې هغه خپل ستا خپل مجلس ته د چې څومره د مجلس خلق دې هغه ته आवाज وکي او سندع الزبانیه زبر اولم زبانیه فرشته زبانیه فرشته راوغواړه زبانیه هغه فرشتي دي ها چې هغه په څوکۍ باندې مقرر دي او پیاده فرشتي دي ها یو سوري فرشتي ها یو پیاده فرشتي د سرکوبۍ د پاره او د سزا د پاره ها حاضر کم په دغه میدان کې به حاضر کم کلا دا سندا ها الله تعالی فرمایي چې دې چرم زما پیغمبر ته څه نقصان نشي رسول اطاعت مکوا د زما پیغمبر د خبره باندې مانی دا ابو جهل خبره باندې مانی د اطاعت باندې کې او سجده کوا الله تعالی ته او تقرب حاصل کا الله تعالی ته دې تا د سجدین او د مانځنه نشي مانی کوي ها دې کار څومره خپل زور استعمال کی ها خدای تا د سجدین او د تقرب د الله نه نشي من کول ته د الله سره خپل رابطه هغه ساته حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام فرمای لو فعل ابو جهل لاخذته الملائکه الزبانیه عیانا لو فعل ابو جهل ابو جهل په نبی علیہ السلام باندې گزار کړي وي لاخذته الملائکه الزبانیه زبانیه فرشته براغلي وي عیانا خکارا پخکارا او دې به زرا زرا کړي خیال کړاله خو دغه جرأت ونه ځکه نبی علیہ السلام چې په مانځه ولاړو نو دې به چې کوم د نبی علیہ السلام hebat په د باندې پرې وصل د نبی علیہ السلام باندې حمله چې کوم دین ونه کړ دا ابو جهل دمکی کړي وا
چې زه به د سجدې په وخت کې چې کله دې سجده لاړ شي زه به په دې سټ باندې چې کوم دین ټوپونه وخم ها خو دغه ونه کړلی شو دغه ونه کړلی شو او حمله ونه کړه او حدیث مبارک هم دی نبی علیہ السلام فرمایي اقرب ما يكون العبد من ربه ان يكون ساجدا بنده چې الله ته ډیر نږدې کیږي دا به کله چې کله په سجده باندې پریږدي اقرب ما يكون العبد من ربه خیال کراله کنه ډیر اقرب یو بنده چې الله ته جوړیږي په دې باندې جوړیږي چې دې په سجده پریږدي دا د سورته علق د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دشمنانو تذلیل پکې بیان شو او د نبی علیه السلام شرافت او عظمت دا الله تعالی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم دا سورة قدر دی او مخی سورة علق ذکر شو د دې دوالو سورتونو ربط دا دی چې مخکنی سورت کې د نبی علیہ السلام شرافت او عظمت ذکر شو په سورة علق او په دې سورت کې هم د نبی علیہ السلام شرافت الله ذکر کوي په ورکولو د سره د ليله القدر سره چې دا هغه مشرف پیغمبر دی چې د الله تعالی ليله القدر ورکړي هغه ليله القدر چې داغه عبادت د اتیاو کالو د عبادتنا زیات چې کوم نه قیمتي دی او زیات قبول دی شان نزول دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل اصحاب کرام ته فرمایل چې په بنی اسرائیل کې یو عابدو چې هغه به هر شپه دا تهجد کولو او د ورځې به جهاد کو اتیا کال دغه عمل چې کوم نه جاری و اصحاب کرام ورته حیران شو چې دا چې بلا څوک بختوري چې هغه اتیا کال مسلسل هم عبادت کوي او هم چې کوم دینو دا او هم جهاد کوي او هم اتیا کال روزي نیسي نو الله تعالی دا سورته قدر نازل کو چې دا یو شپه ده د یو شپه عبادت د دې امت دا د اتیاو کول د عبادت نشه ده ډیر بهتر ده او د ډیر بهتر اډو معلومات یو الله ته دي چهره لس چنده بهتر ده سل چنده بهتر ده او کنه چې کوم زر چنده دا شپه د سنه دغه نه د اتیاو کالو نه صدا بهتر ده نو الله جل شانه فرمایي انا انزلناه فی ليله القدر بشک منازل کړي دی دا قران پاک په ليله القدر کې په ليله القدر کې مونږ نازل کړي دی د کوم ځای نه د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته بیت المعمور هغه جمعه ته چې داغه د اوم اسمان د پاسه دی او یا زره فرشته داغه نه روزانه طواف کوي او داغه نمبر بیا تر قیامت پورې نه راځي په دغه جمعات کې دا قران پاک الله نازل کړي دی په دې شپه کې په شپه د ليله القدر باقی دا شپه د ليله القدر دا په دې کې اختلاف دی ما سوا د شافعي رحمت الله علینا نور ټول امامان وایي چې ليله القدر شپه چې کوم دا غیر معین ده دا په کال کې یو شپه ده تعین نشته چې په کومه میاش کې ده او په کومه کې نه ده یو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې ليله القدر شپه چې کوم ده دا په رمضان شریف کې ده او د رمضان شریف په اخري او عشره کې بیا ده په اخري او عشره دا د امام شافعي رحمت الله علیه قول خیال دراله او په دې باندې هغه دلیل پیش کړي چې نبی علیه السلام فرمایي تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان تحروا ليله القدر
تاسو ته کوشش کوئ د ليله القدر په د اخیری لاسو د رمضان شریف په اخیری لاسو د رمضان شریف او د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا هغه چې کوم مسلې ذکر هغه مخکې مونږه کړو دا غینم معلومیږي ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ د اصحاب کرامو په جماعت کې تاسو کو ودا چې څوک شته چې هغه ماته وایي چې د ليله القدر په کوم شپه کې ده ټول صحابه کرام خاموش شو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایل ها وګو څه به زدا وایم چې دا انسان الله تعالی په وو انقلاباتو دغه دا جوړ کړي دي او بیا د انسان رزق هم الله تعالی په وو انقلاباتو جوړ کړي دي او بیا سپګمې چې دا اسمانونه دام او چې کم دنه په او چاته دي او ها دا دازمکا دام او چاته دا نو دغه شانته ليله القدرم په وبشتمه د سکه دي په وبشتمه د رمضان کې عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر خوشاله شو اصحاب کرامو ته فرمایل ها ودا هغه معشوم دی چې د سر وخت لا پوره شوی نه دی د سر وخت لا نه دی پوره شوی داسې معشوم دی او دا تاسو ټول ته د دې مسلې دغه نو علم نو او د الله تعالی دا علوم ورکړي نو الله فرمایي ان انزلنا بشک من نازل کړي دی دا قرآن پاک فی لیلۃ القدر قال پشپد لیلۃ القدر کی وما ادراک څه ته خبر کړي ما لیلۃ القدر چې صد شپد لیلۃ القدر لیلۃ القدر شپد قدر چدا او وې دې ته لیلۃ القدر وې ولې وې وې دې ته لیلۃ القدر زکه وې چې قدر عزت ته وې هغه نا قدر انسان د دې شپې په وجه باندې شي صاحب د قدر شي صاحب د څه شي دته دې ته ځکه ليله القدر چې په دې باندې د انسان قدر او عزت شي واقعي داش په د قدر چې دا ډیره غوړه ده من الف شهرین د عبادت تزرو میاشتونه د دینه سلوراتیا کال جوړي تنزل الملائکه نازلېږي فرشته والروح او جبريل عليه السلام فيها پدیش پکې مقرب فرشتي زمکه ترا کوزي چې دا فرشتي همیشه د پاره پسې کې دا په د عرش په خوا کې باذن ربهم په اذن در خپل سره او سلامونه کوي د صالحانو خلق سلامونه کوي ځنې چې ډېر مقرب صالحانی داغي سره مصافحه کوي او چې داغي نه کمی نو کم از کم دا فرشتي چې د دې په خوا کې تیریږي دغه فرشتو د وجنه د دې په ځلونو کې نرمي راشي جلاګان راشي او فریادونه الله ته شروع من کل امر نازلېږي دي ته فرشته د هر فیصله سره کومه فیصله چې د اسمان ناراضي سلامون او دوی بس دوی سلامونه چي یعنی سلامون علی منهم د دې د طرف نه سلامونه وي په مؤمنانو باندې په عابدینو باندې سلامونه وي د فرشتو د طرف نه په عابدینو باندې او هيا دغه شپه چې دا دغه شپه در کومه پورې ده حتی مطلع الفجر تر ختلو د سبا پورې د دې شپې احترام تر کومه پورې ده تر ختلو د سبا پورې بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ بینه ده دینه مخکې سورۃ قدر او عظمت ليله القدر ذکر شو په دې سورۃ کې بیان د عظمت د نبی علیه السلام بیان د چا ده د عظمت د نبی علیه السلام لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب همیشه دا کافران د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا منفکین همیشه منفکین په معنا یعنی لم یکن منفکین دی جدا نو بلکې سو دایمو همیشه دا اهل کتاب دایم په کفر باندې دایم په سباندې په کفر باندې حتا تر دې پوری تاتیهم البینات راشدی تواضح معجزه دی په دې انتظار باندې چې مونږ با ال چې کم دین ایمان راوړو چې
پیغمبر آخر زمان پیدا شي مونږ به ال ایمان راوړو چې پیغمبر آخر زمان پیدا شي دی په خپل کفر باندې سو په خپل کفر باندې دایمو او انتظار د چا کاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې دې ته په تورات کې ویل شو په انجیل کې ویل شو چې پیغمبر آخر زمان به پیدا کی نه همیشه دا اهل کتاب او دا مشرکان په خپل کفر باندې حتی ترغ پوری تاتهم البینه چې راشدی تواضح معجزه هغه واضح معجزه څه دي رسول من الله چې هغه رسول د الله تعالی دی یتلو صحفا مطهره هغه پیغمبر دی چې لولي هغه صحیفه پاکیزه صحیفه پاکیزه څه دي د قران پاک د سپاره او د سوراتونه دا صحیفه پاکیزه دي فيها كتب قيمه هغه صحیفه چې پاغي کې لیکل شوی دي مضبوط هغه صحیفه چې پای کې مضبوط آیاتونه محکم آیاتونه لیکل شوی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او تفرق نو کړي هغه کسانو چې هغه ته کتاب ورکړي شو اهل کتابو کفر نه کړي الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر اپس لدینا چراغ لدی تواضح دلائل الا کافر شو چې واضح دلائل رالو او دوی انکار وکړ د قران پاک د مخکې نه خود دوی تموا چې موږ بس کو مخکې تموا چې موږ به ایمان راوړو خیال کړه او کله چې پیغمبر راغی دوی انکار وکړ وما تفرق الذين اختلاف نه دی کړي هغه خلکو چې هغه ته کتاب ورکړي شو مگر پس لدینا چرال دی تواضح معجزه وما امروا دوی ته حکم نو شوه الا ليعبد الله مگر د دې خبرې چې دی به عبادت کوي د الله په تورات انجیل کې خودی ته د الله د توحید حکم کړي شو او د عبادت مخلصین له الدين چې دی به خالص کوونکی الله لپاره دین ونفع لله ادي باوریدون کی د باطل نه حق تا ويقيم الصلاه ادي بقایم کوي منزل را ويوت الزکات ور کوي زکات لرا دې ته دغه حکم وذالک دین القیمه او دا دین دغه جماعت محکم دی دا دین د چا دی دغه محکم جماعت ته چې اصحاب کرام دي او هغه مؤمنین صالحین ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي من اهل الكتاب والمشرکین دا د مشرکان او مذمت الله تعالی او دغه معاقبت ذکر کوي د ابتدا نه د اهل کتاب او مذمت او عاقبت شروع دي فی نار جهنم دا کافران د اهل کتاب چې دی په اور د جهنم کې خالدین فیها همیشه به پدې کې اولئک هم شر البریه دا اهل کتاب کاغه پیرانګیان دي کاغه يهوديان دي دا بدترین دي په تمام مخلوق کې په تمام مخلوق بریه ولی ځکه چې سره د علم نه څوک د حق نه انکار وکي او د حق نه وګرځي دا بیا شر البریه دي بدترین د وجه په مخلوق کې بریه ستوي شي د وجه مخلوق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان والدي او نیک اعمال کړی دي اولئک هم خیر البریه دا بهترین دي په تمام مخلوق کې دا بهترین دي د فرشتو نم دا بهترین دي او دا د تمام مخلوق نه غوړل جزاهم جزاء د صالحین چې دا عند ربهم پنځ د ربانه جنات عدن جنتون د دوام دي تجری من تحت الانهار بهیږي بلاندې دغه نه سلور قسمه ولی دغه جنت دلاندې بسې د جنت دغه ونو دلاندې به سلور قسمه ولی د پایا د غبینه او د شراب او د خالص او بو خالدین فیها ابدا دی په دغه نعمت کې وی همیشه رضی الله عنهم الله راضی دی د ایمان والونا د ایمان والونا الله راضی دی ورضوا عنها دوی راضی دی د الله تعالی نه ګوره کم صفات چې الله تعالی اصحاب کرام تور کړي هغه صفات الله تعالی تر قیامت پورې مؤمنین او صالحین ته هم ور کړي دي چې الله د دین راضي دي او د الله نه راضي دي دا زموږ لپاره ډېر غټ د خوشخبری او د سعادت نه خلا
چې د مؤمن صالح نه هغه لقب چې کوم الله تعالی اصحاب کرام ته ورکړي دي د رضی الله عنهم او د رضوا عنهم هغه د مؤمنانو لپاره هم ذالک لمن خشی رب دا صفت هغه چا د پاره دی چې هغه یریږي د رب خپلنا د رب نه یریږي او د رب چې کوم نه اتباع او تابعداري